अस्सलाम वालेकुम मलगुरु जुनेद खान ما انډیا د ورلد کپ 2023 د پاکستان نومنه میچ انګلند سره په چینای کرکټ سټیډیم کې فکس کړی دی جی او چون کې پاکستان لا دا ډیسیژن نه دی چې آیا موږ به انډیا ته ورلد کپ لزو کنوزو تاسو ته معلومه وي چې دا پر 2023 چې کم ون ډے ورلد کپ ته دا په انډیا کې دی هوسټینګ انډیا سره دی خو انډیا وای موږ ایشیا کپ د پاکستان ته نرځو پاکستان ولوي چې تاسو ایشیا کپ ته ناراضي نو بیا 2025 کې چمپیون ټرافي د غیله هم بیا تاسو ناراضي نو دا اخره چې موږ هم د تاسو په ملک کم ورلد کپ ته 2023 موږ غیله نه د پاکستان ول دا ویلي او بل طرف ته انډیا چې کم دی غي د ورلد کپ تیاریانو کې لګیا دي د پاکستان نومنه میچ په 13 اکتوبر باندې انګلند سره فکس کړی دی په چینای کرکټ سټیډیم کې انډیا او پاکستان ټول میچونه په چینای او کلکتا کرکټ سټیډیم کې وی څنګه چې تاسو له معلومه ده په 2011 کې چې کله انډیا کې او ډي آی ورلد کپ شاهد افریدي کیپټن او تاسو له هم معلومه وي چې پاکستان او انډیا سیمی فائنل هم راغلي په موهالي کرکټ سټیډیم کې چې هغه ته انډیا ګټلو په 2011 کې بالټاک ردا ویلو چې پاکستان به ممبئی ته ناراضي انډیا کې د هر ځای کې میچونه کوي خو ممبئی کرکټ سټیډیم لبا د پاکستان کې لړیان ناراضي او کچره د پاکستان کې لړیان ممبئی کرکټ سټیډیم ته راغلو نو موږ په پاکستان په ټیم باندې هم حمله کول شو او په انډیا کې هم خپل وایلنس جوړول شو مطلب انډیا کې موږ هم بدامنی راوستې شو نو دا پیرا انډین کرکټ بورډ وایي چې د پاکستان څومره هم میچونه دا موږ په چینای کرکټ سټیډیم او په کلکتا کې کوو په دې په جواب کې ولنه جمسيټي وایي تاسو له تصویر ښکاري جی د جمسيټي ولا خصفا ویل چې we have not agreed to play our World Cup matches against India and India مونږ انډیا سره په انډیا کې د ورلد کپ میچونه نه غواړو چې مونږ اګری شي ونیو نو تاسو څنګه زموږ میچز په انډیا کې ارینج کوي جی نو چینای نو کلکتا and it's just a false news from Indian media in fact it's a propaganda نجم سیټي ولا خصفا ویل چې دا صرف تاسو پروپاګاندا کوي جی مونږ تیار نه مونږ انډیا لنرځو او بیا انډیا سره مونږ په انډیا کې میچز اړو کوو چې انډیا ایشیا کپ ته پاکستان ته ناراضي چونکه پاکستان یو امن پسند ملک ته پاکستان کې داسې یو هم نشته چې تر اوسه پورې د انډیا کرکټ ټیم لا یا د انډیا کرکټ بورډ له دمکی ورکړي وي خو په انډیا کې داسې پارټیا نشته چې د پاکستان کرکټ ټیم له هم دمکی ورکړي د انډیا ګورنمنت ته هم دمکی ورکړي دا چې تاسو د پاکستان ټیم انډیا ته مراولي او بیا سپیشلی ممبئی ته مراولي ځکه په ممبئی کې 2008 کې حمله شوې چې د غیل ځم په پاکستان باندې لګیدل او هغه نه پس د پاکستان او انډیا چې کوم سپورتس تعلقات یا خراب شوي دي لا تر اوسه پورې خراب دي نو دا نجم سیټي جواب ورکړي چې بادشاہ تاسو خو زموږ میچونه سکیجول کوي خو مونږه اګری نیو غره مونږ انډیا له نه درځو تر څو تاسو پاکستان ته نه راغلی ایشیا کپ له مونږ انډیا له نه درځو ځکه چې په دې اوس را روان ایشیا کپ له انډیا پاکستان تر نه نو په 2025 کې چمپیون ټرافي را چې داغي هوسټینګ پاکستان سره دی نو بیا به انډیا وای چې مونږ نه درځو کدا پیر سره پاکستان لګلوس شو مطلب او یا منل چې دا صحیح نه دی راځي خیر د مونږ ورلد کپ ته لاړ شو بیا په 2025 کې انډیا وای چې مونږ نه درځو خپل کار کوي زموږ میچونه په نیوټرل وینیو باندې مطلب سکیجول کوي نو دا شاړ وونته ویډیو ونه جمسيټي جواب ورکړي خو ګور به مخکې چې زموږ حکومت څخه تاسو ته معلومه وي چې پاکستان مسلم لیگ نون چې کم سربراه د نواز شریف او شهباز شریف د مودي چې کم ډیر پاخه یاران دي په لوکې ډیر کلوز فرندشپ ته نو کې دی شي زموږ سیاسي چې کم مشران دي هغه پاکستان کرکټ ټیم لوي چې زګلار شي انډیا ته نو ګورو به مخکې بیا چې سکیږي دا یو شاړ غونته ویډیو و د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام